نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د صحابہ کرام سره ناست ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک روایت نقل کی. وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتو فرمائلا وی الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات. اے زما صحابہ کرامو تاسو ته یو داسې عمل انخیما چې آغا عمل باندې الله جل جلاله تاسو خطایان معاف کی او په دغه عمل باندې به الله تاسو درجات بلند کړي. سبحان الله ماشاءالله. داسې یو بهترین عمل د تونه خیما چې تاسو خطایان په معاف شي او تاسو مرتبه په خدای پاک بلندېږي. صحابه کرام عرض کو بلا یا رسول الله، اے محبوب کریمه دا خو ډیر قیمتي عمل دی، دا راته یقیني وښیه، خامخا راته دا عمل وښیه. رسول الله مبارک ورته فرمایي هغه اعمال چې ستاسو خطایانې پې معاف کیږي او ستاسو مرتبې پې بلندېږي هغه درته درې عمل ښیم. یو عمل څه دی؟ اسباغ الوضوء علی المکارih، یو پوره اودس کول په مشقت کې. څنګه په مشقت کې؟ یعنی یا په سختۍ کې او یا په یخنۍ کې تاله ډیر یخ شوی دی یا بیماری ده دته او د هغې باوجود چې کوم دی نو تا پوره اودس وکړو، هر بدن دې درې ځله وینځه، هر ځای ته دې اوبه ورسولې، نو په دې باندې به الله جل جلاله ستا خطایانې معاف کړي او ستا مرتبې به بلندې کړي. او دویم عمل درته ښیم چې وکثرة الخطوة الی المساجد، ډیر زیات قدمونه ایښودل جومات ته، بار جومات ته تلل، جومات ته په مخه باندې قدمونه ایښودلو سره به رب تعالی ستاسو خطایانې معاف کړي او ستاسو مرتبې به بلندې کړي. او دریم ورته نبي علیه السلام فرمایي و انتظار الصلاة بعد الصلاة، چې یو مونځ دې کړی نو صحابه کرامو د بل مانځه انتظار کوئ، د یو مانځه نه پس د بل مانځه د انتظار په وجه به خدای پاک ستاسو خطایانې معاف کړي او ستاسو مرتبې به بلندې کړي.